بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي من علينا في البدايه بالبناء. دا لاس کې چې زما راغلي دي دې ته موږ په خپل اصطلاح کې شرح العقود وي. دا شرح العقود څه فن راغلي دي او دا په کوم کتاب، دا په صفن کې دا کتاب راغلي دي. اصل کې یو فقه ده او یو اصول فقه ده او یو اصول الافتاء ده. یو څه شي د فقه، یو د فقه لپاره اصول الفقه راغلي دي او یو د اصول الفقه نه ما سوا اصول الافتاء راغلي ده. اصول الافتاء د څه نه بحث کوي؟ ګوره، اصول الافتاء اصل کې د راجح او د مرجوح نه بحث کوي. د څه نه کې؟ د راجح او مرجوح. راجح او مرجوح څه ته وایي؟ راجح او مرجوح دې ته ویل کېږي چې تاسو حنفیان یې. دا خو پېژنئ چې حنفیان یې. وایه که نه؟ پوهېږي که نه؟ انشاءالله. او انشاءالله تاسو حنفیان یې. نو چې تاسو حنفیان یې نو ستاسو په فقه حنفي کې درې څلور کتابونه ډېر مهم راغلي دي او په هغه درې څلورو کتابونو کې یو کتاب چې تاسو فی الحال د فقه حنفي لپاره پیدا کوئ نو تاسو به عالمګیري پیدا کوئ. څه به پیدا کوئ؟ عالمګیري. تعرف الکتب کې به د تاسو ورو په عالمګیري باندې پوهیږم. عالمګیري څه ته وایي؟ د دې په حاشیو باندې دوه کتابونه دي. قاضي خان ورته وایي، بزازیه ورته ویل کېږي. قاضي خان څه ته وایي، بزازیه څه ته وایي، دا به ورو په یومه انشاءالله. خو د عالمګیري وصف څه شی دی؟ وصف د عالمګیري کثرت الفروع دی. څه شی دی؟ کثرت الفروع. کثرت الفروع څه ته وایي؟ کثرت الفروع دې ته وایي چې د عالمګیري به راشي په یو ځای کې به د یو مسلې متعلق 15 اقوال ذکر کړي. الک بدایع الصنایع دا وی، الک فتح القدیر دا وی، الک مفسود دا وی، الک قاضی خان دا وی، الک محیط دا وی، الک پلان کې دا وی. 15 مسائل په یو مسله کې به 15 اقوال بغیر د تصحیح نه نقل کی. تصحیح مهر ته وی. مهر دې ته وی چې بس دا مقدمه ده. ته به حیران چې څه چل کی همدغه شانتي چې تصحیح ډیر نه کوي. بحر الرائق راغلی دی، ځان سره نوم یاد ساتئ. څه؟ البحر الرائق د علامه ابن نجیم کتاب دی. زما یو مقوله به ځان سره یاد ساتئ. زما په مقولاتو کې یو مقوله دا ده: معرفة الکتب نصف العلم. څه شي؟ معرفة الکتب نصف العلم. کتاب باندې چې پیږي چې دا د کوم فن سره تعلق ساتي او کتاب باندې چې پیږي چې دا متن دی که شرح ده که په حدیثو کې ده او که په حدیثو کې نه ده، فقه کې دا کوم فن سره تعلق ساتي، نو ته به علي د هغې نه استمساک کې، استنباط پته کې، استشهاد پته کې چې ته پوهېږي نه. او کتاب دې راواغسته، د افغانیان ورته تورې وایي. څه شي؟ تورې. تورې پېژنې؟ لکیرو ته تورې وایي که نه؟ مجې کبیره. اوس راواغسته او تورې دې راواغسته او بس انیس الواعظین لیکلي دي او درة الماسپخین او درة الناسخین لیکلي دي. هلکه مسلمان، اوس د انیس الواعظین او د درة الناسخین نقولو د بحرائق د نقولو د بحرائق نقول اسمان ته رسیدلی دي. زما په دې خبرو پوهېږې؟ د بحرائق قوت په فقه حنفیه کې داسې دی لکه اسمان. او درة الناسخین او انیس الواعظین او دا قصې پکې لاسته راغلي دي. د دوی د فقه نقول په مقابله د بحرائق او په مقابله د فتح القدیر او په مقابله مقصود تصرفي کې داسې لکه په ځمکه چې ګرځي. اولنی شی چې زما د درس خصوصیت دی الحمدلله او زما درس مشهور په هغې باندې راغلی دی، هغه معرفة الکتب دی. څه شي دی معرفت؟ دا چې تاسو زما په کتابخانه کې به کله ناکله لږ حاضري کوئ نو ما سره یې داسې یو لیزر غوندې وي، نو زه یې داسې ګرځوم، دا دا دی، دا دا دی، دا دا دی، دا دا دی، دا دا دی. داسې میاشت کې به یو درس انشاءالله هلته کوو. میاشت کې انشاءالله د دې لپاره چې تاسو زه پوهوم په دې کتابونو په سیسټم باندې پوهوم. نو معرفة الکتب ستاسو لپاره ډېر ضروري شی راغلی. بیا معرفة الکتب حدیث ځان لري او کلام ځان لري او تفسیر ځان لري. هغې سره به زمونږ په الحال چیړ چاړ نه وي. زمونږ به په الحال چیړ چاړ د فقې سره وي. فقه کې بیا حنبلي فقه ځان له، مالکی فقه ځان له، ما سره ځان له ځان له خانې دي. د حنبلي فقه ځان لري، د شافعي فقه ځان لري، د مالکی فقه ځان لري. په فقه حنفیه کې به مونږ تاویږو، را تاویږو. څه کې به تاویږو؟ د فقه حنفي
یو څو کتاب تاسو ځان لا پیدا کړئ. یو به ځان لا عالمګیري پیدا کړئ، دا د کثرت الفروع دپاره مشهوره راغلی. یو به ځان له بحر الرائق پیدا کړئ، دا د کنز الدقائق شرح ده د ابن النجیم، نومځان ابن نجیم المصري. دا د بحر الرائق یو ډېر ښکلی مصنف دی او ډېر قوي ترین سړی په فقه حنفي کې تېر شوی دی، خو کثرت الفروع پکې نه زیات راغلی. یو دا دی چې د دې لپاره ادله څه دي، نو د ادله او د فقه الحنفي لپاره به فتح القدیر پیدا کړي او بدایع الصنایع به پیدا کړي. بیا دا دی زما په ذهن کې 3 کتابه په فقه حنفي کې داسې دي چې هغه ترجیحات. ترجیحات څه ته وایي؟ ترجیحات دې ته وایي هلکه مبسوط دلته په دې مسله کې دا قول کړی دی او د مبسوط په مقابله کې قاضي خان قول کړی دی. هلکه په دې مسله کې د قاضي خان تصحیح د مبسوط ته تصحیح نه قوي ده او په تصحیح د مبسوط ته قاضي خان نه قوي راغلی ده. دې الفاظو سره به تاسو ځان عادتوئ. ګورئ پوهېږئ، زه به کله ناکله وایم هلکه په دې مسله کې تحتاوي قول کړی دی او د تحتاوي په مقابله کې قاضي خان قول کړی دی او تصحیح د قاضي خان قوي ده د تصحیح د تحتاوي نه. نو چې ترجیحات کوي، تصحیحات کوي، یو قول په بل باندې مقدم کېږي، دې ته موږ په خپله اصطلاح کې ترجیحات. د فقه حنفي په ترجیحاتو کې 3 کتابه دي. یو که چېرته تاسو نوم اورېدلي التصحیح والترجیح د قاسم بن قطلوبغه، نوم چېرته اورېدلی دی؟ چا اورېدلی دی؟ لاس اوچت کړئ. دقه شان یو ځوان هم چې پکې وي نو کار به جوړي. التصحیح والترجیح د قاسم بن قطلوبغه. قاسم بن قطلوبغه څوک دی؟ قاسم بن قطلوبغه ستاسو د فقه حنفي د محسن د ابن الحمام شاګرد راغلی. ابن الحمام هغه کس دی چې ستاسو فقه حنفي مسلمانه کړې ده. هاي تندیم را پړسول څه تندیم را پړسول، دا تندیم ما ته به را پړسوی. زه به کله ناکله داسې خبرې تاسو ته کوم چې لږ برابروم. ستاسو فقه حنفیه 2 قسمه دی، یو عراقي، دې ته موږ مشایخ العراق وایو، کرخي، قدوري، دا ټول دا جساس دا عراقیان دي. دوی چې کله مسله ذکر کوي که نه، نو د مسلې د ذکر سره دلیل وایي په خطا کې کله ناکله، او د دې خپل کتابونه دي. نوم یاد ساتئ، تجرید د قدوري. څه تجرید؟ کتاب التجرید نوم مو چېرته اورېدلی؟ دقه شان کتاب التجرید د قدوري. اوس مې دا قدوري یو ناشنا ترین کتاب په 30,000 روپۍ بل واغسته. د کرخي په متن باندې د قدوري شرح راغلی ده، القدوري علی الکرخي. مشایخ العراق دا ستاسو دلیلونه ذکر کوي. او چې ستا فقه کله ماوراء النهر شو که نه، ماوراء النهر پیژنې؟ سمرقند، بخارا، کش، نصف، تاشقند. زما خبرو ته سوچ کوئ. خلاصة الفتاوا دا ماوراء النهر ده. قاضي خان دا ماوراء النهر دی. بزازیه دا ماوراء النهر ده. ولوالجیه دا ماوراء النهر ده. د هندوستان تصانیف مونږ په ماوراء النهر کې شمار. نو تاترخانی نوم کوم چېرته اورېدلي؟ دا ماوراء النهر ده. نو د ماوراء النهر د فقه نه بیا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ووته. څه ترې ووته؟ په کېږي مخه بس صرف فقه، صرف فقه، صرف فقه. تر دې حده پورې زما تاسو ته چیلنج دی. دا چیلنج یې زه نه ورکوم، خاص مې درته ووایي چیلنج مې درته ده. ملا صاحب عالمګیري در سره شته که نه؟ عالمګیري راواله او د سر نه تر د پایه پورې په ټولې 5 جلد عالمګیرۍ کې ما ته دا وښایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. په ټولې عالمګیرۍ کې بسم الله نه به شروع کې او د ټولې عالمګیرۍ په دې اخر تمت باندې ودرېږئ. او چې تاسو کله پکې راوویسته چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 200 روپۍ به درله درکوم د یو قال، او که نه 200 روپۍ یو قال به درکوم. روي عن النبي صلی الله علیه وسلم نص قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولې فقه ملاړه د حدیثو نه خالي شو. دا خو الله تعالی د ابن الحمام په قبر باندې او د زیلعي په قبر باندې نصب الرایح نور را نازل، او د هغې نه پس بیا الله تعالی د زاهد الکوثري او د بغداد د عبدالحی صاحب په قبرونو نور را نازل، او د هغې نه وروسته الله تعالی د حضرت شاه صاحب کشمیري صاحب او د علمای دیوبند په قبرونو نور را نازل کړي چې فقه حنفیه د بیا مسلمانه کړه. مسلمانو نه مراد دا دی چې د حدیثو سره لږ لږ تعلق پیدا شو. الحمدلله په دې باندې نو ستاسو د فقه حنفي محسن چې ستاسو فقه حنفیه مسلمانه کړې ده، مسلمانه کړې نه مراد دا ده
چې ستاسو فقه حنفي ته ادله ورکړي دي د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. ابن الحما دا د شاګرد دی، یو کتاب لیکلی دی التصحیح والترجیح، دا امام قدوري په القدوري باندې تصحیحات کړي دي. یو د قدوري او شرح د غنیمی او توی میدانی، مو وته ستاسو فقه حنفي کې وته الكتاب د قدوري خپل نوم څه شری الكتاب، او د یو شرح کړی د اللباب په شرح الكتاب د علامه میدانی غنیمی دمشقي، خو د کې تصحیحات ډېر کم دي. او تاسو لبیا الله یو کتاب درکړی دی، نو علماء دیوبند صرف دا غینه نقل کوي. شامی سوي وته شامی څه چل کوي؟ شامی داسې چلو کې چې د تنقیحات کوي. تنقیح دې ته ویل لکه په دې مسله کې د بحرای قولداري د فتح القدیر قولداري، او د فتح القدیر قول موافقه د ظاهر روایت دی، او د بحرای قول مخالف ته ظاهر روایت دی. موافق قولونه د بحرای یا د فتح القدیر ذکر کی، بیا درې میزایل سره د هغې نشاندهي کوي. دا چې شامی ونه ډېر خوند وکړو، یو په اقولو سره، یو په قلتو سره، یو په والحاصلو سره. څه سره؟ اقول چا سره چې شامی شته، شامی چا سره شته دقه شان شامی چې چا سره بیګانه لاړ شي څنګه درس ختم شي کوله وکي. نو چې بحث وکړو نو د بحث نه وروسته بیا څه شي وي؟ والحاصل. چې بحث وکړو نو د بحث نه وروسته بیا څه شي وي؟ قلتو. او چې بحث وکړو نو د بحث نه وروسته بیا څه شي وي؟ اقولو. قلتو، اقولو او والحاصلو دا د شامی د علامه ابن عابدین ترجیحات دي. سره یې راغلي ترجیحات. اوس ګوره دا ترجیحات چې مونږ کوو کنه دا په دوه قسمه دي. یو دا چې مونږ د ترجیحاتو د مرجحینو یا د تصحیحاتو د مصححینو تابعداري وکړو. زما په دې خبرو پیږې؟ یو دا چې مونږ د ترجیحاتو د مرجحینو یا د تصحیحاتو د مصححین خپل مرتبه را اصحاب الترجیح اصحاب التصحیح مونږ د دوی تابعداري. بس الله خیر سره خبره ختمه شوه. یو دا چې نه په یو مسله کې د دوی تصحیحات او ترجیحات را نشي، نو مونږ بیا مجبور یو دې کتاب ته. زما په دې لاس کې چې کوم کتاب دی بیا څه ته مجبور یو دی ته. دا به تا کې قوت پیدا کوي او طاقت به پیدا کوي. خو چې دا سبق وایې خو مزیدار 2 کاله 1 کال، نو بیا به لکه الله تعالی یو کمپیوټر په دې سینه کې کولو کړي. هغه کمپیوټر به داسې کمپیوټر وي چې د هغه کمپیوټر وینا سره ورته بیا چلېږي. هغه کمپیوټر به تا ته وایي فقه حنفي ده 15 کتابونه به دې پراته وي، نو تا ته به اوس دا کمپیوټر چې دماغ د ټکي بالخانه د ټکي ښه ګورې دې ته زه څه شی وایم بالخانه، چې بالخانه د ټک وي او کمپیوټر د صحیح وي، هارډ ډسک یې خراب نه وي ښه، نو ستا په دې زړه کې به الله یو نور واچوي. دې ته فقاحت وایي. څه فقاحت؟ فقاحت په دې لاره کې واچوي. فقاحت ته چې لاره کې واچو نو ته به مسله چې ګورې نو دماغ کې به دې را دادي چې دا صحیح ده او دا غلطه ده، دا راجح ده او دا مرجوح. نو دا قوت د فقاحت چې الله تعالی کې پیدا کړي دا به دې کتاب نه ان شاء الله پیدا کیږي. دې ته څه وایي؟ شرح العقود. دا متن هم د علامه ابن عابدین دی او شرح هم د علامه ابن عابدین ده. بلې جملې به ان شاء الله تاسو کتاب بدن سره راوړی.